چای محل کې اجلاس د موسی علیه السلام په حواله چې دا باید مړ کړو. نو یو کس چې هغه پټ په موسی علیه السلام ایمان راوړل او خپل ایمان له فرعون او له فرعون نه پټ ساتلی راغی ورته ویل یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک او دا ورته وویل او بل هل اتاک حدیث موسی وکلم الله موسی تکلیما. غرض او مقصد د امام بخاری په دې ټول آیاتونو باندې حضرت موسی علیه السلام نبوت او رسالت مناجات مع رب په کوه تور کې او الله سره راز مخامخ خبرې د دې هغه ثابتول دی. وایي باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وبه قال حدثنا إلى آخر النبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي ليلة موسى وإذا هو رجل فرق دا د ليلة چې کله بیت المقدس ته په دغه شپه باندې دا تقریبا 5م ځل د دا روایت راځي. شنوءه یو قوم دی، هغه قوم خلک ټول چې ونو داسې غنم رنګ یو وی غنم رنګو درمیانه قد ولو. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولدي. تا به وایي چې همدا اوس د حمام نه راوتی ده او غسل یې کړی ده او د ویښتو نه یې اوبه بهیږي. دیماس حمام او عیسی علیه السلام مشابه و د چا سره عروه ثقفي سره او زه ډېر مشابه م په اولاد د ابراهیم کې د ابراهیم علیه السلام سره. یعنی ما ته ګورې د ابراهیم علیه السلام مبارکه چهره داسې وه. ثم أوتيت في إناء في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل أخاف الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر عودت همتك. وبه قال حدثنا إلى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يكون أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. دا روایت دا تقریبا 9 غرض دراغه شام. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أوصي به فقال موسى آدم طوارا كأنه من الرجال شهوة وقال عيسى جعد الطربوم وذكر مالك الخازن النار وذكر الدجال. یعنی دا اوږد حدیث د دواړو تذکره پکې شته خو دلته امام بخاري اختصار کړی دی. عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وغرق على فرعون فصام موسى شكرا لله فقال انا اولاد موسى منه فصامه وامر به. زمنګ نسبت د موسی علیه السلام سره د دې نه ډېر مضبوط ده. نو موږ ته هم پکار ده چې دا روژه وساتو. خپل مونی و صحابه ورته حکم. وباب قول الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليله الى قوله وانا دا هغه ټیم چې د رودینیل نه واوړېده نو بیا ورته چې موږ یو آزاد مستقل ریاست شو. مونږ ته د یو دستور او قانون ضرورت ده. ته الله نه مونږ ته یو قانون راوړه. موسی علیه السلام الله ته ویل الله وایي کوی دور ته راشه 10 روژې وساته. 10 روژې ونیوې بیا چې کله اخره ورځ وه نو خوله کې دا څه شی مونږ ورته وایو پودینه. دا پودینه یې په دې خوله کې وواله مبارک دې دپاره چې دا د روژې بدبو ختمه شي. بیا ورته الله وویل چې ما ته خو د روژهدار د خولې بوی د مشکو انبرونو هم ډېر محبوب ده. ته به 10 ورځې نور ونیسې. نو 40 ورځې روژه یې ونیوه او بیا ورته دستور او تورات ورکړل. مدکوک ټکولی شوی ذره ذره لکه د شګې په شانل. قال الله تعالى ان السماوات والارض كانتا رتقا ولم يكن كنا د دې منځ کې فاصله نه وه یو بل سره نښتي لکه د پیاز پردې چې یوه د بلې د پاسه به پرې ففتقنا. بیا موږ د اسمانونو منځ کې جدایي راوسته. د یو د دوو اسمانونو فاصله اوس 1500 کاله ده. اول یو د بل د پاسه داسې و تاسو به هغه کې ویلې مبزي کې چې دا لکه دا پیاز نه ده پیاز غوټه چې پاکه کې نو دا یوه پرده د بلې د پاسه پرته وي داسې رتقل. كنا رتقا ملتصقتين اشربوا ثوب مشرب مسبوغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان بجست فلا د کاڼي نه 12 شینې روانه شوې وزنطقنا الجبل رفعنا. کله چې د کویتور یوه حصه موږ په اویاو ممبرانو راوچته کړه چې هغې ویلې سمعنا وعصینا. یا موږ خدای ولیده خو خبرې مو وانه موږ د خدای خبرې واورېدې خو خدای مو ونه لیده. موږ څنګه یقین وکړو چې دا رحمان او که شیطان العیاذ بالله.
العاقب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق فإذا نبي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري فأقضي أم جوزي بصعقة. تا تخپل هم پته لګي چې کوم روایت مقرر او په کوم باب عنوان کتاب کې تیر شوی باغې به منډه وایي خوای به تیری. قال حدثنا إلى آخر النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم او غوښه نه خرابېده او که هوا نه وای نو ښځې به خاوند سره خیانت. مخکې روایت جمعه مخکې تیر شوه. خدای پاک به حضرت موسی علیه السلام 9 آیات مفصلات 9 معجزې په هغې کې یو په دې باندې طوفان راغلی او بل سپږې دا سپږې داسې وې لکه واړه واړه چینجي غټې غټې سپږې وې دا پې باندې رالل. فلما سقط فی ایدیهم هر کله چې دوی پښیمانه شو په عبادت د سخي باندې. اوس دا ووایه د خضر علیه السلام واقع د حضرت موسی علیه السلام سره په کراتو مراتو مکرر روایت نه زه مه کنه اول ما ته دا ووایه چې دا کوم ځای کې تفصیل سره په کراتو مراتو تېره شوې ده کتاب التفسیر کې کنه نو تاسو وایه لنډ کنه مکرره ده کنه ده اول ته یو ځل نه بار بار تیر ده اوس نو وایه. قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صائد موسى قال ابن عباس هو حذر فمر به ابي بن كعب فدعا ابن عباس فقال اني تماريت وانا وصائدي هذا في صائد موسى الذي سار السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملئ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا حضر فسال موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت. یعنی حر ابن قیس ویل چې دا کوم خضر سره موسی شاګردي کړې دا موسی د بني اسرائیلو نه دا بل موسی بیا فیصله چا وکړه ابی ابن کعب وکړه چې همدغه موسی خو بیان یې کو قوم ورته تا نه لوی عالم شته وای نه ما نه لوی عالم نشته الله عتاب ورکړه تأديبا ورتويل مجمع البحرين كير. فإنك سبلته فكان يدعو وفر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان نذكره قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فقد على أمم تشاتر رواني ومدلت ذل. فوجد حضرا فقال من شأنه ما الذي قص الله عز وجل في كتابه وبه قال حدثنا إلى آخره قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفل بكالي يزعم أن موسى صاحب الحضر ليس هو دا د نوفل بوکالی رایم او دا د حر ابن قیس رایم ور انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن ګور نوفل بوکالی ته عدو الله ویله دا چا ورته ویله عدو الله ابن عباس کان ولی ورته ویله ک په ټولو متواتر روایتو کې بخاری و غیره کې راځي چې دا صاحب بنی اسرائیل موسی ورته وینا هغه نه ده وی دا د خدای دشمن دروغ وی چې هغه نه ده. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خاطبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه. الله ملامت باید سویل او چې والله اعلم. فقال له بل لي عبد بمجمع البحرين وعلى منك قال اي ربي ومن لي به ومن لي زبد څنګه هغه ته ورسم ومن لي به زبد څنګه هغه ته ورسم. ربما قال سفيان اي ربي فكيف لي به زما د رسیدو ترتیب بد څنګه کاله خذ هوت نه خدار بس کب والا وريته کې دا کم ځکه چې کب ژوندې شي ولا او مغزای کې بيشه فقط الحوت فهو ثمه وربما قال هو ثمه فأخذ حوتا فجعله في متر ثم انطلق هو وفتاه يشر نور حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى وضرب الحوت. پام دغه ځای کې خضر علیه السلام د خوشنو بوټو کې د دې نه ویني. فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار في مثل التاق فقال هكذا مثل التاق فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. دا ګوره د منظر مقصود نه مخکې سفر د وګم شو تستومانم شو. ولم يجد موسى النصر حتى جاوز حيث أن الله قال له فتى ورأيت أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان نذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا وله سرب ټنل دا وبد سویل ګټنل وب په کب باندې نه لګیدل. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فقد على آثارهما قد سرب را واپس شو په خپل قدمونو باندې را واپس شو لل تنتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجل بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بربك السلام قال أنا دلته دا سلام چا واچو دلته خو انسان نشته.
قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم علمكم الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال يعني ما سره تکوینی امور دي تا سره تشریعي یو د بل نه مختلف دي بیا به ته ما سره گزاره نشي کولی رد او انکار به کوې. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الحضر فحملوه بغير نور. بغیر د کرایې نه یې کېنوله. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر. د کشتۍ په دې غاړه باندې کېناسته او سمندر نه په مخوکه کې یو څاڅکی اوبه او خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې زما او ستا علم په مقابل د علم د الله کې دومره ده لکه د چنچڼې چې مخوکه کې یو څاڅکی اوبه د سمندر نه اوچتې کې د الله علم سمندر لا محدود او زما او ستا علم محدود دومره پوټی ده لکه د اوبه. إذا أخذ الفاس فنزع لوحا فلم يفجع موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نور عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرقها لقد جئت شيئا إبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري يسرا. ما سره سختي مه کول. فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقرعه بيده هكذا وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى قبلت نفسا زكية بغير نفس لقد دې باندې پوه شوې کنه ښه پوهې ماشاءالله. اولې سر په دوه کاڼو وچکو اولې په دیوال بیا دوه کاڼو باندې بیا چاړه پرې راښکله سر یې نه داسې کو بدن یې بل طرفه. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعنا آلافا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن انطاکیې والا نه روټۍ وغوښته فابه هغې ورنکړه مېلمستیال مائلا او ما بيده هكذا واشار سفيان كانه يمسح شيئا الى فوق. یعنی لاس باندې دیوال بیرته نیغ کا قریب الى الوقوع د یتیمان ول. ولم اسمع سفيان يذكر مائلا الا مرة. قال قومنا اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدا. دا درېم اعتراض چې موسی علیه السلام وکړ. لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك وتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان موسى كان صبر فقص علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من امره ما قال وای زر داسې عجیب غریب واقع به لیدلې وای خو موسی علیه السلام لږ بې صبري وکړه. وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا. واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وافيقه منه. قيل لسفيان حفظته قبل ان تسمعه من عمل او تحفظته من انسان. فقال ممن او یا تا یاد کړی د بل انسان نو یا برای راست اوریدل. فقال ممن اتحفظه ورآه. ما دو ځلې تینا اوریدل یا درې ځلې وحفظت منه برای راست مې تینا یاد کړل. مرتين وثلاثا وافيقه منه. حدثنا علي الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي الحضر لانه جلس على فرد. ګورال د همدا ویلو غنه په تفسیر کې چې خضر شنه کېدو ته وایي چې کوم ځای به قدم کې خدا ځای به تک شین شو. خپل نوم او د ژوند په حواله او د وفات په حواله لږه مختصر اجمالي خبره کتاب التفسیر کې تېره ده. فإذا هي تهتز من خلفه حضراء. او چې کوم لار باندې به تېرېده د قدمونه به چې کومې ځمکې سره لګېدلي او به ټول تک شنه شو ځای به راشین شو داسې. باب وبه قال حدثنا الى اخره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. اریحا چې دی ویل نصبر على طعام واحد ويزن اریحا ته ورشي. خو دوه قسمه عاجزي قولي عملي دی دواړه قسمه بیا د بشروع کړل. وقالوا حبة في شعرة. وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجل حیاناکو حییاً حیاناکو ستیراً پرداناکو لا يرى من جلدي شيء. د په بدن د چا سترګې نه وی لګېدلې. استحیا من د به خلکو نه ډېر شرم کو او بني اسرائیل به په یو ځای لوس لغړ لمبېدل. بیا ورته بني اسرائیلو تکلیف ورسوئ دا چې موږ سره یو ځای نه لمبېږي او پرده که یو لرې ځي یا خو یې خصوصیتین یې پړسېدلي یا څه بل عیب پکې ده.
وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل. ډېر لرې لاړ اوبه وې روانې هلته یې غسل کاو کپړې یې وویستې په دا کاڼي اوس موږ تاسو ته هم دا اجازه شته چې سړی د پردې په ځای کې چې څوک یې نه ویني لمبېږي نو لوڅ لمبېدی شي چې هلته جامې کښېږدي ثم اغتسل فلما فرغه نو دی اراده وکړله چې کپړې دی د کاڼي نه راوالي نو ان الحجر عدا بصوبي کاڼي منډې شروع کېدلې کپړو سره ټوپونه یې وهل فاخذ موسی عصاه وطلب الحجر همسه یې واخیسته او کاڼي پسې حجر صوبي کاڼیه زما جامې راکه کاڼیه زما جامې راکه فجعل یقول صوبي حجر بلکې حجر صوبي دواړه صوبي زما کپړې راکه کاڼیه خو کاڼی ودرېږي نه هغه کسانو ته ورسېده چې کومو کسانو په حضرت موسی باندې دا الزام لګولی او چې یا برګي بیمار ده یا خصیتین پړسېدلي یا بل څه نو چې هغې ولید احسن ما خلق الله وی کته چې په موجوده مخلوق کې د ده نه ښایسته بدن دی بل چا نشته و ابره او بالکل مبرا ده پاک د دې هغه عیبونو نه مما یقولون چې بني اسرائیلو کویل نه برس ده او نه در د وقامه حجر ودرېده بس کپړې راواخیستې او کاڼی درې ګزاره وه داسې مضبوط سوکانو چې په کاڼي کې اثرات ول کنده پکې جوړه شوه په اثر د ګزارونو درې څلور یا پنځه چې موسی هغې کې نښه جوړه لکه مقام ابراهیم کې چې د ابراهیم علیه السلام د قدم مبارک نښه فذلك قوله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وبه قال حدثنا الى اخر سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال ودر ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله دغه خارجي وګڼه چې تا داسې تقسیم وکړه چې دې کې د الله رضا مطلوب نه و اقربه پروري والا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فغضب حتى رايت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. اسې دې ځای کې مې یو خبره درته کړې وه تاله خو به یاده شیخ صاحب که نه هغه دا و چې د موسی علیه السلام داسې را منډې والي و هغه جماعت چې ده باندې دا الزام لګولی و چې د کې دا بیماري دي ځکه موږ سره لمبی نه شي د شرم نه او د دې بدن د دې نظر د موسی علیه السلام په بدن باندې پرېوت نو د یو نبی بدن باندې عاریتن د قوم نظر پرېوتل دا څنګه دا خو به هر چاته بیا بیانوي هلته ما د دې یو جواب کړه څنګه چې وکته چې د ده بدن خو پاک صفا ده او په قوم قبیله کې داسې ښایسته بدن د چا نشته موږ چې کوم عیبونه وی هغه یو هم پکې نشته هغې نه پاک د دې نه علی الفور پس د دوی د ذهن او د تصور نه لکه ذهن کې هر څه نقشه موږ په باصره راوخلو ذهن ته یې واچو د موسی علیه السلام د بدن ټوله نقشه د دې نظر پرېوتل د ده د دماغونه الله بیرته وویسته باب قوله يعكفون على اصنام الله پراتو بوتانو د عبادت کول یعکفون د اتحیات په شکل باندې پراته چې سړی سرونه بوت ته زوړن نیولي ويتبروا ما علوا غلبوا وبه قال حدثنا الى اخر ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلي الكباخ وان رسول الله من ګورګورې ټولول د مکې غره کې ګورګورې او نبی علیہ السلام وی علیکم بالاسود من چې کوم تورې پخې دي هغه ګورګورې خورئ فإنه اطیب دا ډېرې خوندورې دي موږ ورته ویل قربان تاسو ګډې بېزې چې راولي دي دا ګورګورې پخې خوږې خو هغه څوک پېژني چې هغه ګورګورې قال وهل من نبي الا وقد رأى داسې نبي به تېر شوی چې هغه نه یې چرولي معنی هر پیغمبر چرولي او ما هم چرولي باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال ابن العالية عمان النصف بين البدر والهرم نه ډېره بوډۍ ده او نه ډېره ځوانه ده فاخر صاف لا ذلول تک زیړ رنګ را دویم رنګ پکې نشته لا ذلول ذلیله شوې نه ده چې ځمکه یې اړولي یوې کړي تسیر الارض ليس بذلیل تسیر الارض ولا تعمل فی الحرث او نی اوبره چلولی نی رهټ چلولی مسلمه من العیوب عیوبونه پاکه ده لا شیته بل رنګ پکې نشته سپین یا بل صفرا زیړه ده ان شئت سوداء لیکن دا مرجوها ويقال صفراء فاقع اللون وابرقدون كال كقوله جمالات صفر فدارأتم اختلفتم باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعد شاب دام مخد قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه صفه فرجع الى ربه فقال ارسلتني
ملک الموت ورته د بشر په شکل ګوسو ته وایي چې دا موسی علیه السلام د ملک الموت ووهه سترګه پې وویسته نو خو فرشته ده فرشته یې لیدله نه هغه جسم لطیف څنګه یې ووهه نو دا خو ورته د بشر په شکل کې راغلی وه نو بیرته الله ته لاړه چې الله څنګه بنده ته دې لېږلو ما ته خو چا پیڼه راکړه وایي زه ورشه ورته ووایه که ژوند دې ډېر خوښ دی یو حیوان غوایي په ملا لاس راکاږه چې څومره ویښتان دی هغه لاس لاندې راشي د یو ویښته بدل کې یو کال عمر وایي بیا به څه وایي بیا به مرګ فرشته واپس راغله سوال و جواب وشو وایي بیا به څه بیا به مرګ وایي الان همدا اوس خپل څادر خپل اوار که څم لاس ته وایي زما روح ولاله فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور قال فله بما غطت يده بكل شعرة حسنة د غوایي په ملا لاس کېده نو چې څومره ویښتان د لاس لاندې راغلی د یو ویښته بدل کې یو کال قال ای رب ثم ماذا بیا به څه قال ثم الموت قال فالآن بیا همدا اوس بهتر دا کوم ځای و چې دی وفات شو سوارایتي هو کنه بیا ویل خدای زما قبر بیت المقدس ته نږدې کرم یتن به حجر لکه مچنغوزه کې کاڼی سړی کېدي وار کې مانه 400 ګزه فاصله کې شرعي ګزه و 400 ګزه فاصله کې نږدې ده ګنده شاتم تیر د معراج واقعه کې نبی پاک کوئی کزال ته وین اوس به ما تاسو ته ښودلی او شارعام باندې قبر د زیړې شګې ډیری د هغې سره د قبر ده قال ابو هريره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرايتكم قبره الى جانب الطريق تحت شارعام د لارې په سیټ کې د تحت الکسیب بره پې باندې د شګو ډیری ده او شګې تکې سرې دي دا یې نښه ده وبه قال حدثنا الى اخر ان ابا هريره رضي الله عنه قال قد استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم عن العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي هو الذي اصطفى موسى عن العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فرقم اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم دا څلورم ځل ده چې مکرر راغلی فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفيقون فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من صيد آفاق قبلي أو كان ممن استثنى إلا من أله وبه قال حدثنا الى اخر ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي دا لنډ ورځو کې تیر شو پرون یا بل ورځ چې دا مناظره کله شوې ده 4-5 توجیهات شو اخرجت خطيئتك من الجنه قال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى مرتين وبه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم ورايت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هذا موسى في قوم دا زمکه ډکه وې دا موسی د قوم قبیله ده علیه السلام باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الى قومه وكانت للقانتين وبه قال حدثنا الى اخر نبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال د په فضایلو کې ډېر آیاتونه راوړي په نسبت د نور انبیاء کرام ولم يكن من النساء الا عائشه امراه فرعون ومريم ابنه عمران وان فضل عائشه درې ما یو خبره تاسو ته کړې و شیخ صاحب چې سړو کې خو د کمال مرتبه ته ډېر رسېدلی دي انبیا اولیاء لکونه خو په ښځو کې څلور دي یو د فرعون ښځه ده آسیه بیبي چې هغه مؤمنه او مریم بیبي ده خدیجه ده او عایشه ده بل روایت کې راځي فاطمه ده او عایشه ده رضوان الله نو هلته موږ ویلو چې دا خو تعرض بین روایات د تطبیق هم څنګه کړی یاد شي درته ووایه که نه حاجي صاحب چا آواز راکوه یو هم دا ویلو چې په امم سابقه سالفه کې افضلیت حضرت یاسین و مریم ته حاصل ده امم سابقه په امت محمدی کې په اعتبار د قدم فی الاسلام حضرت خدیجه ته چې په زنانو کې د ټولو نه اوله مؤمنه بلکې بعضو روایتو کې په نارینهو زنانو کې اوله مؤمنه ده نو د قدم فی الاسلام په حواله د فضیلت او د نسب په حواله فاطمه الزهرا افضله ده او د علم په حواله عایشه صدیقه افضله ده نو تطبیق وشو ګل مریم ته ولی مریم وی مریم معنا عابده با حیا با وقار با ادب دومره عبادت وکاو یو ورځ کوجه او 2 ورځې به یې روژه نیوله داود علیه السلام یو ورځ روژه یو ورځ کوجه مریم بیبي به یو ورځ کوجه و او 2 ورځې به یې روژې نیولې
او عیسی علیہ السلام به صوم الدهر کو باب قوله إن قارون كان من قوم موسى. د تر زوی و ګنه تر ګوروالی کې سره او چې خدای مال ورکو بې زکات نو ورکو ټیک سره نه غواړي شابه لتنو ولتثقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما والقوة یعنی د خزانو چابیانې درانې دی په یو با قوت جماعت وای څلوېښت کسه ځوانانو به د خزانو چابیانې نشوی وړی نو وای مال به څومره ول لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفريقين على المريقين متکبر وای کأن الله مرکب اضافي د مضاف نه لکه رویده که په شانته یو وید او بل کدا انا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الوسع عليه ويضيق. باب قول الله عز وجل والى مدين اخاهم شعيبا الى اهل مدين لان مدين بلد مثله واسال القريه واسال العير يعني اهل القريه واهل العير وراء او قافله ولا نتقوس تلتفتوا اليه ويقال اذا لم تقض حاجته ظهرت حاجته الک یو سره ته توي ظهرت حاجت شیخ سے ما ته تویل چې ملک تنویر ته یو جنې ولټو دستار باندې پورې خطا زما خبره شاته ورزوله وراکم زهریه وام چې ولدا خبره شاته وجعلتني ظهريه او زه بالکل شاته ورزولې مټو زما یادې نه زما ملاقات نه کې ان تاخذ معك دابه او وعاء تستظهر به او یا تسوارلی والی او دی هغه په ملا باندې ته ګرځین مکانکم ومکانکم واحد یغنو کلم یغنو یعيشو کله چې خدای دا قومونه هلاک کړ وی تا به چې په دې ځکه چې یو ورځم نه را تیر کړي کته سوز د ویډیوګانو کې وګورئ سوشل دا ورکرانی ورکای دا کوم ځایونه کې چې مهاجرین ورونه پاتې کېدل کیمپونو بازارونه رونق او زینت او عجیبه خون مزه نو چې اوس کندرات دي نو مو ته به مرته وجاړو ته به چې دلته یو ورځم نو حالان کې وڅل ویش کاله تیر و چې کله بار شول ته به چې یو ورځ نو مې سالفه تا به ویل یغنو کلم بیعیشو تا به یو چې یو ورځم دی دلته ژوند هله زه به څنګه خفه شم په کافرانو باندې دا حلیم الرشید به د مدح دپاره نه ویل استهزا به یې کوله موږ سره کار نه ته خو ډېر ښه سړی بردبار نیک سړی خپل کار دی کوه سړی موږ سره دی څه کار ده لیکه او ایکه دواړه یو معنا د بڼ او ځنګل دی ونو اصحاب لیکه یو مزله چې کله په ځنګل باندې وریځ راغله دا د چا قوم و چې خو دا هم د شعیب علیه السلام قوم ده که نه ځنګلو دوی باندې ګرم هوا راغله کور ته به سیسیلې ور راووته بڼ ځنګلو مخامخ هغې باندې وریځ وه وی هذا عارض مځئ چې د ځنګل ته ورشو ونې خوځېږي هوا هم د وریځم هغه چې راغله اذلال العذاب علیهم او وریځ د عذاب و په د وریځ نه د باران په ځای پې باندې اور ورېدل باب قول الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم. وقال مجاهد المظلم المشحون الموقر ولولا انه كان من المسبحين الآية کده د مای په کپ د کپ په خېټه کې تسبیح نه ویلې سبحانك لا اله الا انت سبحانك وې دا به تر قیامت به مای په خېټه کې وې تأدیبا فنبذناه بالعراء بوجه الارض وهو سقيم کلاو میدان ته او د په دې وخت کې بیمار وچ کړه شوی او څلوي ورځې کپ خېټه وانبتنا عليه شجره من يقطين او موږ راشنه کړه د دومره ضعیف او حرکت نه ولیدل نو بس د کدو بوټه او کدو د کدو بوټه په باندې راشین ک من غیر ذات اصلن چې تنه نه و تنه هغه چې تنه نه چې شی ورته وای مانه پوس په دی وخت دا یې رشو اجلغ ورته وای کڅ چازمه کبانه خوري او جغ او جلغ دا ور باندې را خور شو سورې ور باندې وکړه دا ما درته نه نو یو لکشل در آبادی او مستقل ریاست ول ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذوب كظيم وهو مغموم او ډېر غمجن ول وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى هل مكررات دي شابه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لابن ان
يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه وبه قال حدثنا إلى آخر أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض شنعته أوتي بها شيء كرهه فقال له الذي استطاع موسى عن البشر وسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي استطاع موسى عن البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قالوا لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه الکه سنولا ما دلته څو توجیهات کړو چې دا هغه زمانہ و چې حضور ته صراحتا وحی نه و چې افضل الرسول یا تواضعا احتراما یا افضل ته داسې تفضیل ورکول چې د مفضول توهین او تحقیر لازمي ويساق من في السماوات ومن في الأرض إلا الله ثم ينفخ فيه أخرى فيكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بصعقته يوم الدور أم شاء بعث من قبله ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى وبه قال حدثنا إلى آخر النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لابد أن يقول أنا خير من يونس بن متى باب قوله واسألوا من قدرة التي كانت حاضرة البحر يعدون داود علیه السلام قوم چې د ښکالي په ورځ به ښکار کو او دا خو معظمه ورځ و نه الله ورته چې په دې ورځ به ښکار او بیا د خدای قدرت ته وګوره دغه ورځ باندې به کبان د اوبو په سبت و سر باندې ګرځېدی یوم سبت هم شور را بیا دی څو ډلې شو ملکه درې تالابونه جوړ کړ لختي ورته وویسته او چا بالفعل ښکار وکړو چا نه کو چا بل منې کو چا خو بس عذاب راغی نو کونو قردتن چا چې باطله هیلې جوړې کړې وې هغوی مسخه شوي دي که نه دي وایه شه يتعدون يتجاوزون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع د خالي په ورځ به کبان د اوبو په سر را روان وو ولا يثبتون إلى قوله خاسرين او چې کله به د خالي ورځ نه وه بیا به کبان نه ښکارېده امتحان باب قول الله عز وجل وآتينا داود زبورا الزبور والقطب واحدها زبور په معنا د مزبور لوستلی شوی لیکلی شوی کتاب ټوکړه ټوکړه وزبرت كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وهدي معه قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات ګوره مرغان به را جمع کېده تسبیح دپاره او دی بیا الله ورته اوسپنه نرمه کړې وه لکه موم غوندې لاس کې به یې اړوله چې څه به یې ترې جوړول نو دا معجزه وه که نه نو د ورځې د 6,000 روپو زغرې جوړولې 2,000 روپۍ به خپل خاندان ته خرچه کړه 2,000 باندې به آلات جهاد او 2,000 به فقرا ورته ورکړه او دا ولې مخکې کیسه تاسو ویلې او کنی روح البیان پسې وګورئ وقدر بسرد المسامير والخلق لا تدق المسمار فليتسلسل ولا تعظم فيفسم أفرغ أنزل بسطا زيادة وفضلا به قال حدثنا إلى آخر النبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن فكان يأمر بتوابه قرآن معنا لوستل د زبور الله ورته دومره اسانه کړي و خادم ته به وی چې زما په اس باندې زین کېده نو چې هغه به تر څو اس برابرو د به زبور ختم کړه ويقرأ القرآن قبل أن تصل ثوابه ولا يكون إلا من عمل د خپل لاس دیاړي به خوړله د بیت المال پیسې نه خوړې مخکې تیر ده چې داود علیه السلام به ځان د صورت لږ بدل که هیئت ګرځېده به خلکو نه به یې تپوس کوو داود څنګه سړی ده فرشته ورته الله راولېږه یاره داود نور ښه سړی ده خو چې بیت المال پیسې نه خوړی او د خپل لاس یې خوړلی په خپل لاس یې ګټلی بیا یې دا د دروع او دا سلسلې آلات د جهاد جوړول شروع کړل وبه قال حدثنا إلى آخره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن دا واقعیت څو ځلې تېره شوې عبدالله ابن عمرو بن العاص چې یوه میاشت بیبي ته لاس نه ور وړی قلت قد قلت قال إنك لن تستطيع ذلك فصم أفطر وقم ونم وصم وصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر بشپږ دېرش ورځې د 360 روزو ثواب ده قال فصم يوما وافطر يومين فقلت إني أوتيك أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو عاقل صيام قلت إني أوتيك أفضل منه يا رسول الله فقال لا أفضل من ذلك د دین افضل صورت په نفلی روزو کې نشته قال حدثنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ آیا زنیم خبر شوی معنا خبره ما
چې ته ټوله شپه نفل کوې او د ورځو روژه ساتې وایي اوجي وایي داسې مه کوه که نه فقلت نعم قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفخت سترګې به دې ستړي شي وصوم من كل شهر بدن به دې ستړی شي په هره میاشت کې 3 روژې أو كصوم دهر قلت إني أجد به قال مسار يعني قوة قال فصوم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لقى باب وحب الصلاة إلى الله صلاة داود وحب الصيام إلى الله صيام داود محبوب په نفلي لمونځونو کې د داود علیه السلام طریقه د عبادت ده او په نفلي روژو کې هغه طریقه د داود علیه السلام الله ته ډېره محبوبه ده وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها ما دې باندې پوه شوې که نه جي شیخ صاحب دغه اول ټکی لږ ووایه ما پوهېږه ته خو پوهې ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه ویصوم یوما یصوم یوما خو اسانه ده خو دغه مخکې خبره طریقه د عبادت یې دا وه بس ته پوهې بې زه ما ته یې وایې نه نو انعام غوندې عادت تا کې م راغی هغه خو د علم نه ډک پک ده تم ډک پکې ینام نصف اللیل نصف اول کې به دی څه شو بدن حق لري سترګې ستړي کېږي بدن ویقوم ثلثه د نصف ثاني وسط کې به عبادت وکړه دا زمونږ د محبوب طریقه هم وکړه وینام سدسه او د دویم نصف اخري حصې د څه وایي ځکه نصف اول هم 3 حصې ده او نصف ثاني نو هغې کې زمونږ حضور پاک وسلم مبارک که نه دی به هم پکې وده کېده وایي دا ډېره ښه طریقه ده د نفلي عبادت د تهجد وه قال علي وهو قول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما وبه قال حدثنا يا أخي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب الله طاقت ورکړی او اواب الله ته ډېر جړېدونکی رجوع کوونکی او الی فصل الخطاب الله تعالی د فیصلو قابلیت ورکړی قال مجاهد الفهم في القضاء یعنی بادشاه باید د قضا صلاحیت ولري الله ورته د صلاحیت د فیصلو ورکړی ولا تشرك ولا تصرف واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجبا يقال للمرأة اصل کې ناجه مؤنث چیلې ته وایي لیکن په عربو کې به پخوانه دا دستور را روانو عبرانیانو کې سوریانیانو کې او عربو کې چې دوی به د ښځو نه تعبیر په ناجه باندې کوو که نه خپله ناجه خو مؤنث چیلې ته وایي جي د ده یو کم سل ښځې دي او زما یوه ده او ما ته وایي دا ماله راک دې باب کې اسرائیلیت د لیکلي لیدلی دي بلا کتابونه ډک دي وی د ده یو جرنیلو خالصه منګړت کیسې دي اکثر روح البیان راخلي سواوي یم راواخلي کله جلالین کې به هم تاسو اورېدلي وی د دې جرنیل ښځه ډېره ښایسته و د داود علیه السلام چې وی 99 ښځې وې دا مخکې تېر دی د په ښځو کې 15 قوله راغلي و د سلیمان علیه السلام وی دا د ده ښځه ډېره خوښه وه علیعیاذ بالله وی یو ډېر خطرناک مهم باندې یو جنگ ته دا جرنیل ولیږه او د ده مقصد دا و دی به هلته شهید شي او د ده ښځه به بیا زه په نکاح اورې الله تعالی 2 فرشتې متصور متشکل یې کړې متمثل یې کړې په شکل د مدعي مدلهې رایه واسطه امتحان کوي په داود علیه السلام یاره چې وګوره د ده 99 ښځې او زما یوه ده او دی چې ډېر زورور او جبور ده فصیح بلیغ ده تیز ده چست چالاک او ما ته وایي چې دا یوه ښځه ماله راک نو چې دا ښه کوي که بد کوي خو چې فیصله به کوئ د انصاف زیاتی به نه کوي دې وخت کې داود علیه السلام پوه شو وخر راکعا واناب چې دا خو کیسه بل شانته ده هغې دا مطلب اخلي لیکن دلته دا یو صورت ده چې الله دته ښیي چې معاشره کې به داسې خلک پیدا کېږي یو به زوروري بل به مظلومي مظلوم سره به شیء یسیري ظالم سره به کثیري او د دې ظالم به شیء یسیر هم په دې مظلوم پیرزوني هغه به امتحان اخلي خو ته به د مظلوم حق د ظالم نه اخلي او که هغه منګړت کیسې ته یې کړي نو هغې بیا دا ترتیب ورکوي وقال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة فقال اكفليها مثل وكفلها زكريا
ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعزرته جعلته عزيزا في الخطاب يقال المحاورة لقد ضربك بسؤال عدد دا محاوره د په خبرو کې د زمانه تیز دل وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتناه ډېر شریکان یو بل سره دا زیاتۍ کوي فتناه قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرنا وقرأ منګه امتحان وکړ په داود علیه السلام باندې فاستغفر ربه وخر راکعا واناب نو دیو جن بعضو خلکو داسې درمیانه روي کړې ده دې کیسې ته نه ډېره منګړت ویلي او نه ډېره صحیح ویلي صورت ته یې کتلي دی وقال عمر رضي الله عنه فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وبه قال حدثنا الى اخره المجاهد قال لقلت لابن عباس سورة الصاد کې سجده د تلاوت شته کنه شته وی ولې نشته ومن ذریه داود او سلیمان او فبهداه مقتده هغه سجده کړي او زمنګ نبی ته الله فرمایي چې دی هغه په دې طریقه پسې تم اقتدا وکړه نو نبیکم ممن امر ان یقتدی بهم ستاسو نبی ته الله حکم کړو چې دای پسې اقتداغي سجده کړي او نبی پاک کړي منګي کول وبه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال ليس صوت من عزائم السجود ورایت عزائم السجود شوافی وی وګوروي دا سجده تلاوت کې شامل نه ده منګ وی عزائم دي عظیمتون جمع ده په معنا دي فریضتون فرض ورته منګم نه دی ویلی واجب ورته وایو باب قول الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب الرجل المنيب الله ترجو کون کې جړې دون کې وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان دا ټول آیاتونه چې امام بخاری ذکر کړي دي سليمان عليه السلام حکومت او دیاغه حکمت او دیاغه نبوت او دیاغه عزت او دیاغه دبدبه او دیاغه فهم و فراست او دیاغه حکومت په ټوله دنیا باندې تسخير د زوجین دا بیانیل وارسلنا له ادبنا له عين القطر الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن د وسپنه خدای ورته داسې کړي واسانه کړي او د وسپنه قانون ورته پیدا کړي و وميز منهم من امرنا نذق من عذاب السيل يعملون له ما يشاء من محاريب قال مجاهد محاريب محرابونه یا لوی لوی گنبدونه وتماثيل وجفان كالجواب مجسمه جوړولې کټوي به جوړولې وجفان کالجواب یو کټوي به یو لوی تالاب عمرول وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالجواب من الارض پس مکه کې تالاب دی خانو دې پاره چاټي بوي پشان د تالابونو او کټوي راسيات چې دا به یخي وي پن غریب باندې په اندر پایه بسړی ورخته یو سمسي به چر ډک کړه پاغه بسل کاسه ډکې دي او په یو کاسه بسل کسان کې ناسو اندازه لګو اعملو قال اعمال آل داود شکر اے د داود علیہ السلام اولاد دی الله شکر ادا کوي حکومت او بادشاہي او نبوت یو کټوي یو سمسي سل کاسه په یو کاسه سل کسان دومره احسانات الله تاسو سره په جنات او په خولدای پر انسانان ول وقليل من عباد الشكر إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فما دله على موته نو د دننه د شیشه کمره کې ولاړو عبادت همسای و درولې او پاغه ټیک چول بس د وفات شوه وسل کال پورې ولیدنه لاندې همسای وینو خوړه وینا دابت الارض نو چې هغه وینا خوړه غمسا غلکه خټه داسې شي هغه پریوته سليمان فلما تبينت الجن جنات دوله جهاد تباش کوم تسل کاله مخ کې پته و چې د مل د مونږ بولې د سخت کارونه کول دا هم د یاري نه کول اله تأكل من ساعته وعصاه فلما خر إلى في العذاب المهين حب الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق دې کې دوه توجيهات تیر شوي دي کنه فمسح مسحا بسوک ولا ردوها عليه یا دا چې شفقتن دا ورګ دا څټونه او قدمونه دا پونډې نه خاوره لري کوله چې حالت جهاد مینه ورسره کوله یا په تورې وهله دوه توجیه دي او دواړو سوالو جواب څنګه دی بیت المال سونه زره سونه دا مړکې ټول چې مان مازیګر مونږ پاتې شوی دی هغه جبیره وې دا د ذاتی او کده سی وای چې مسح نه مراد پاکول دي د څټ او د قدمونو
نو بیا خو څه اعتراض نه پیدا کیږي. وقال مجاهد الصافنات صفن الفرس رفع احدى رجليه حتى تكون على او چې په منډه کې یو خپه اوچته کې او په درې خپو باندې ولاړې هغې د صافنات وایي جیات کراسونه جسدا شيطانا رقاء طيبة حيث أصاب حيث سار بس هوا به نرمه به روانه و د ده تخ به په هوا کې روان کړی و داسې وابن الأعظم بغير إصابة بغير حرج وبه قال حدثنا علاء بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن نفذ یو سرکشه دیو بیګار اخلاصه دیو دا په جناتو کې بدماشان دي دا راخلاصه و د اور لمبه ورسره و زما په لمانځه کې زما حضور خرابه و الله ور باندې زه قادر کم راومني و یو اراده مې و چې یوې ستنې پورې د مسجد نبوي وتړمه چې تاسو یې سارو ګورئ او په چپلیو باندې وولئ خو بیا ما ته د سلیمان علیه السلام دعا رایاده شو رب هب لی ملکا نو ما بیا خوشي که بس پرېږدم خو ده فرددته خاسن عفريت متمرد من انسان نامراده مې واپس کا د ده چې کوم مراد و چې زما د لمانځه حضور خراب کړي هغه څه ونه کړه جماعته زبانية وبه قال حدثنا علاء بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا طوفن الليله على 70 امراه تحمل كل امراه فارسا يجاهد في سبيل الله خو ان شاء الله یې ونه ویل نو فلم تحمل شيئا الا واحدا یوه ښځه حامله شوه او هغه نیمګړی ماشوم زیان شقت بې مودې بچی پیدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهد في سبيل الله که ان شاء الله یې ویلی وی نو یقینا چې ټولې به حاملې وي زمن به یې راوړي او ځوانان شوي به مجاهدین فی سبیل الله پنځه قوله دي نهه نوي بیبیانې دا صحیح وي او دا باقي اووه سوه وینځې ویل وبه قال حدثنا الى اخر النبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اولا قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال هلکه د دې په منځ کې څلوېښت کاله دی دا نسبت د کمې بنا ده ابراهیمی او یعقوبی یا د فرشتو چې اولې کعبه جوړه کړه 40 کاله پسې بیا بیت المقدس او یا نسبت داسې ونه وای چې دا نسبت په مابین د بنای ابراهیمی او سلیمانی کې دا هغه کې زر کاله دی بیا اعتراض راځي وای دا ټوله ځمکه موږ ته خدای جومات جوړه کړې پاک ځای أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقوم دا پتنګان او دغه حشرات چې د هغې مینه یې د اور سره ځان په اور کې غورځئ تاسو هم دغسې زم د بډې نه نیسم او تاسو کوشش کوئ جهنم ته قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقال صاحبتهما انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما یوه مشره او بله کشره تیره د واقعه ګڼوه فحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين يشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله اکشه وایي داسې مه کوه مشره وایي ټیک د جني مې که هغه ته پته ولګي چې دا د کشرې بچی ده قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المديه وې دې نه مخکې به موږ چاړې ته مدیه ویل خو دغه سکین نه وای چې دا سلیمان علیه السلام ویل چې ما ته ایتونو بسکین موږ ویل وای چړې ته خو سکین هم وایي ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيما يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إلى فخور تصعر الإعراض بالوجه وبه قال حدثنا إلى آخر عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم دا خو بار بار تیریږي چې ظلم به صغیره مراد یې لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبه قال حدثنا دین الشرك مراد دل رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله يفعلون لا يقدم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو شرك ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون قال مجاهد فعز دا د انطاکیې خلکو که نه چې د عیسی علیه السلام وقال ابن عباس رضي الله دوی ورلېږلي وو فعززنا بثالث درېیمې د هغې مدد دپاره لکه دې وخت تبلیغیان نصرت وایي نصرت او مدد خو یو معنا ده وقال ابن عباس رضي الله عنه ما طائركم وصائبكم هلکه تاسو موږ باندې دا انا تطیرنا بکم موږ په تاسو سپېرهتوب بد فال تاسو ډېر سپېره خلي وې سپېرهتوب تاسو سره ده چې خدای نه منئ باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا
قال ابن عباس رضي الله عنهما د یحیی علیه السلام په نوم باندې د دې نه مخکې بل انسان نه و تېر شوی. رضيا مرضيا عتيا عصيا عتايا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا ښځه مې شنډه ده او زه د سلو کالو یم بوډاوالي اخري حد ته رسېدلی یم. وایي ما ته نښه ووایه چې کله زما ښځه ما نه حمل والي وي هغه دا ته به روغ رامټې ژبه به د روغې خبرې به نه شي کوی مګر رمز ذکریا علیه السلام ته تپوس چې ستا بیبي تا نه حمل واخیسته. دی خو خطیب و د بیت المقدس که نه چې راووته نو خبرې یې نه شوې کولی اشاره باندې حفيا لطيفا عاقلا الذكر والانثى سواء. وبه قال حدثنا الى اخر عن مالك بن سعصب رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله مسلم ثم صعد حتى اتى السماء الثالثه فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن؟ قال محمد. قيل وقد رسل اليه؟ قال نعم. فلما حلصت فاذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. دا دواړه د ترور بچی دي. دا دواړه په یو اسمان کې د حضور استقبال ته ولاړو. جبريل ورته ویل سلام ورته وکړه هغې ورته وعلیکم السلام مرحبا بالاخ الصالح ټول انبیا رونه دي الله تی زمونږ نیک وروره په خیر راغلی او صالح نبي په خیر راغلی. باب قوله واذكر في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك. اسې مولانا صاحب من اهلها نو دا خو بیت المقدس کې د محراب سره ورته یو کمره جوړه کړې وه د جومات نه بار دروازه محراب طرف. زکریا علیه السلام خو کفیلو او د زکریا علیه السلام بیبي د مریم خاله وه نو دا یې راوړې دا خو منظوره وه که نه نو د کمره کې اوسېده چې زکریا علیه السلام به خوراک راوړو ور به بار نه تالک نو دې باندې حیض راغی جانب مشرق ته لاړه لکه چې نن نسواره مشرق ته سجدې کوي هلته لاړه د غسل دپاره پرده یې ځان ته دې کې یو طرف نه پرده نه وه چې جبریل ورته راغی د ښایسته ځوان په شکل کې انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اذ قالت الملائکه جمع راغلی جمع د تعظیم د فرشتې جبریل ورته آواز وکړه چې الله تا ته زیری درکوي بکلمه یو بچی به درکوي خو هغه به په اسباب ونه په کلمه د کن پیدا کېږي نو زه کلمه ان الله اصطفى آدم و نوح آل ابراهیم آل عمران علی العالمین آل عمران کې څوک راغی و عمران د مریم بیبي پلار ده که نه وایه شم وإلى قوله بغير حساب فقال ابن عباس رضي الله عنه وعلى عمران على المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوهم وهم المؤمنون. يقال على يعقوب أهل يعقوب إذا صغروا على ردوه إلى الأصل قال أوهيل تصغير دي آل دل. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه شيطان. هر ماشوم چې پیدا کیږي شیطان په سکونډه لګي فیستحل هغه چغه وهي سورې وهي په سبب د سکونډه کې د شیطان بغیر د مریم او د دې د بچینه. يقول ابو هريره رضي الله عنه واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب ما قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك الى قول ايهم يكفر وطهرك واستبا ته بهتره کړي ته فضیلت د خپل زمانه کدا علی تاسو جلالین کې ویل علی عالم زمانهم ولی که خپل زمانی عالم نشي خو بیا به په فاطمه او په عائشه بیبي باندې مبذل شي کنه او دا خو نه ده نو د خپل زمانه يقال يكفر يظن كفلها وضمها مخفضا ليس من كفاله الدجون وشبهها. ګوره دا کفلها من یو ځای کړه مریم د حضرت زکریا علیه السلام سره ځکه چې د بیت المقدس منجاوران ورته ویل چې نه جی موږ یو زبې خدمت کوم عمران صاحب د دې پلار مخکې له دی نه دلته خطیب و بیت المقدس بیا قلمونه واچول پچه د زکریا علیه السلام وختله موږ یو ځای کا او دا هغه کفالت نه ده چې د مدیون له طرفه کفیل په دین کې کوي. وبه قال حدثنا الى اخر قال سمعت علي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء يا مريم ابنه عمران وخير النساء يا خديجه. او هغه امتونو کې مریم و او په دې امتونو کې چې دا بس دا خدیجه الکبرا ده سابقه او کې هغه په امت محمدیه کې په اعتبار د قدم په اسلام خدیجه الکبرا ده.